أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دین مخکې آیت مبارکه کې د انسان د دنیاوي زندګۍ مثال الله تبارک وتعالى په فصل سره ورکړی دی. لکه څنګه چې د اسمان نه باران وریږي او هغې سره فصل را پیدا شي، هغه فصل نه غله او دانه دا انسان حاصل کی او دا د انسان خوراکي، او دا هغه فصل گیا هغه د ساوري خوراکي. نو د انسان د زندګۍ مثال ذکر شو. اوس په دې آیتونو مبارکو کې اوس د کامیاب انسان ذکر دی چې هغه خپل دا لږه زندگی او دا معمولی زندگی چې کومه د فصل په شان ده چې زر به ختم شي، دا زندگی د په نیکیانو کې تیر کی او د په اطاعت تابعداري کې تیر کی، د الله تبارک وتعالى احکامات منی پاغي کې تیر کی. نو بیا د لپاره انعامات دي، بیا د لپاره خوشحالیان دي. او کنه دا زندگی دی خپل چې دا لږه زندگی ده چې د دې مثال فصل سره ورکړی شوی دی. دا زندگی دی په نافرمانیانو کې تیر کی، خپل د مرضی مطابق تیر کی، د الله تبارک وتعالى د احکاماتو لحاظ او د غیر رعایتونه ساتي، نو دغه سړی به ناکام شي. او حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقلمند او خيار سړی خو هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د مرګ نه وروسته زندګۍ لپاره تیاری وکړي. دا چې کوم یو مهلت انسان ته حاصل دی، یو موقع د انسان ته حاصل ده د دنیا زندگی، چې بیا به داسې موقع نه ملاویږي او بیا به داسې انسان ته مهلت نه ملاویږي. نو حدیث کې راځي چې دغه موقع او دا غنیمت دا موقع او دا مهلت دی غنیمت وګڼي او د آخرت لپاره تیاری وکړي. والله يدعو الى دار السلام. او الله رب العزت غواړي چې زما بنده کامیاب شي. الله انسان له دار السلام طرف ته بلی. دار السلام د جنت نوم دی. دار کور ته ویل کېږي او السلام د سلامتیا وایي. چونکه کله چې مسلمانان جنت ته داخل شي نو بیا به په جنتیانو باندې څه تکلیف نه راځي، څه غم پریشانی فکر نه، بلکې بیماری هیڅ بنی، بلکې صحت سلامتیا وي. او د دوی بچ یو بل سره ملاقات کیږي، یو بل ته وایي سلام علیکم. فرشتي بچ تو سره ملاقات کیږي د سلام علیکم. نو دا د سلامتیا کور دی، د سلامتیا ځای دی. او الله هم دغه د سلامتیا ځای انسان بلی. الله د انسان لپاره قانون جوړ کړ دی چې دا انسان دا قانون ومني او د سلامتیا کور ته د تللو مستحق جوړ شي او د سلامتیا کور لپاره د تیاری وکړي. ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. او الله چې چاته وغواړي نو هغه ته د نیغې لارې هدایت کوي. الله رب العزت په نیغه لاره باندې روان کړي، په سمه لاره خپل د دین قانونه احکامات او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواږه سنت دا ورته الله رب العزت آسان کړي چې آسان کې د خپل زندگی د الله په حکم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت باندې تیری. نو د دار السلام یعنی د جنت مستحق وګرځي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده. د پاره د هغه کسانو چې هغه نیکیانی کوي نو بدلی د نیکیانو دي، ښېګړې او بلیانې دي د دې لپاره. وزیادة او نور زیاتی نعمات هم دي د دې لپاره. اول خدا چې د کوم نیکیانی کوي او د کوم د آخرت د پاره د جنت د پاره تیاری کوي
نو دله د هغې بدله ده د هغې نعمت او زیاتي نعمت دي نو زیاتي نعمت د دې نه مراد علما فرمایي د الله دیدار دی چې جنتي ته د دې نعماتو بدله به ورکړلی شي د الله دیدار دا به پکې لا اضافي علماء کرام فرمایي چې کله دا جنتیان جنت ته داخل شي الله رب العزت به سره کلام کوي چې تاسو ته په دې جنت کې هر څه پوره ملاو شول دوی الله هر څه پوره ملاو شول او دا جنتیان دوبا الله تبارک وتعالى تعرض کی چې الله د سشي کمی نشته دی الله رب العزت با دوته وی چې تاسو خو سوچ وکړئ وګورئ کې دې شي د سشي کمی پکې وي او داسې څه نعمت یي چې هغه نعمت تاسو ته نصیب شوی نه تاسو ته ملاو شوی نه نو جنتیان دوباره عرض کوي چې الله هېڅ هم داسې نشته دی چې د هغې به کمی چې کله به دا جنتیان ښه پاخه شي خپل په دې خبره به ښه کلک شي ښه به مضبوط شي نو الله تبارک وتعالی به حکم وکړي چې زما او د جنتیانو په منځ کې کومې پردې دي دا لرې کړئ دا پردې دا به لرې کړلی شي نو مخامخ دو به د الله رب العزت دیدار وکړي الله تبارک وتعالی به حکم وکړي چې ګورئ د دې کمی و زما د دیدار کمی و او د الله رب العزت دیدار چې کله جنتیان به وکړي نو روایتو کې راځي چې 6 لکه کاله دا 6 لکه کاله به جنتیان د الله دیدار کوي ګوري به الله ته چې کله به الله رب العزت دوی ته حکم وکړي چې لاړ شئ واپس تاسو خپل ځایونو ته خپل مقاماتو ته نو دوی وایي چې الله ستا دیدار خو موږ ډېر لږ وخت وکړو جنتیان به وایي چې ستا دیدار موږ ډېر لږ وخت وکړو ته خو موږ ډېر لږ وخت وکتللي الله رب العزت وایي تاسو ته لږ وخت ښکاري دا 6 لکه کاله تېر شول چې تاسو زما دیدار وکړو یو صحابي تپوس کې اې د الله رسوله چې موږ به په ورځ د قیامت الله رب العزت ګورو نو موږ ته به په دې کې څه مشقت او څه تکلیف نه محسوس کېږي لکه ګڼه ګوڼه به او خلک به ډېري نو د الله دیدار به موږ څنګه کوو آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې راتلونکي آخري انسان د ټول انسانان اولین آخرین دا جمع شي دي او یو کثیر تعداد به ارباو خلق وي نو په دې کې به موږ د الله دیدار څنګه کوو تاسو چې کله د سپوږمۍ ته ګورئ نو د سپوږمۍ ته لیدو کې تاسو ته سررش د خلقو یو څه جمع غفیر وي او تعداد د خلقو زیاتی کثرتي نو آیا په دې کې تاسو ته مشقت سپوږمۍ ته لیدو کې نو نه یا د الله رسول سپوږمۍ ته لیدو کې خو هیڅ مشقت نه نو د الله دیدار به هم داسې کوئ چې خپل ځای نه د سر اوچتولو او دنګ ځای ته د ختللو لکه اکثر خلک کوي یو ځای کې د چا د کتللو خواهشمند دی او رش ډېر نو یو سړی چې زه دنګ ځای ته وخېږم دا سړی وګورم یا سر اوچتوي خپې خپلې اوچتې کې په پنجو باندې ودرېږي لیکن د الله په دیدار کې به داسې نه بیا څنګه چې سړي ته سپوږمۍ ښکاري هغه یو سړی په پاکستان کې د دلته نه هم ګوري یو سړی په عربستان کې د هلته نه هم ګوري یو سړی د دنیا په یو بلې کونې کې دی هلته نه هم ټول یو شانې ګوري نو داسې د الله دیدار جنتیان به ټول یو شانې کوي په دې کې به څه قسم ته مشقت او تکلیف نه ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله او د دې په مخونو باندې به سیاهي توروالی غم فکر سوچ او سمړاوي والی به نه ختلی او نه بس ذلت او رسوایی د دوی لپاره اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون دا خاوندان د جنت دي جنتیان دي او دوی به همیشه په دې جنت کې پاتې کېږي همیشه دپاره جنت نه بیا د دوی دپاره وتلل نشته دی همیشه دایمي جنت دی والله يدعو الى دار السلام او الله رب العزت بلی خپل بندیان لره دار السلام طرف ته د جنت طرف ته ويهدي من يشاء او هدایت کوي چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم د نیغې لارې للذین احسنوا الحسنى د پاره د هغه کسانو چې دوی نیکیانې وکړلي نیک عملونه وکړل الحسنى نیکی بدلی دی خخ بدلی وزیادة او زیاتی بدلی دی د الله دیدار ولا يرهق وجوههم
او نه به خطلی په مخونو د دوی قطرون سیاهی ولا ذلة او نه رسوایی اولئک اصحاب الجنت دغه کسان خاوندان د جنت دي دا جنتیان دي هم فيها خالدون او دوی به همیشه په دې جنت کې پاتې کیږي